رمضان بعد رمضان شریف میاشت دې متعلق څه معروضات تاسو په مخ کې عرض کول دي. علماء لیکي چې دې میاشت باندې اللہ دا رمضان نم ایخه دے رمز پا عربی لغت کے اصل کے سوزول توئی دے میاشت باندے اللہ دا رمضان نم دے دا پارا کے خوچے دا ټول کال گناہونا اللہ تعالی دا دے میاشت پا برکت اس وزولے کے اللہ پاک چاہتا توفیق ورکی دروجی نیو بیا د تراوو کولو بیا یاد ختم کولو دې سره سره عزیزانو یوازې روجی نیول یا ختم کول یا تراوی کول په خپل ځای ډېر لوی اجر دی. و دې سره سره به دا خیال هم ساتئ چې په دې روژه کې اسنه چې تاسره په خوا او په گاوند کې داسې خلک موسیږي چې داغي ماښام اذان په ټیم کې روژه ماتې نه اوستا خو د دنیا چارونه او چټنیانې او ګند بلا ټول وړي دي او اغي پته شوبو باندې روزه ماته کینو دا ستا څومره علاقه چې دا الله بټوله په جهنم کې پیاچ د دیو جنا زیات خیال بدام ساتي چې چرته څوک په خپل علاقه کې بیچای او پاتې نشي بیرو جماعتی پاتی نش دا به هم خیال سات. رویت ہلال کمیٹی بزان نہ جوڑا ہوئی چې په کراچۍ کې پاس پاسمان کې پپلازو کې ناستی او په پنځمه شپه اعلان وکړو چې میاشت ښکاره نه شوه. ما ته خلق وې دا څه چل دی ما وی خبره دادا ا د پښتو یو شعر دی و یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دی مړ بشم یو غمی په پاکستان کې خو سړی به داغه علاج مو کی او چې ټول ملک غم دی نو د علاج به د څه شي کې. عزیزانو تاسو ولیدل چې الله رویت هلال کمیټي سره د حکومت پاکستان او سره د هغې عوامو خدای په شرمونو او شرمو په شرمونو او شرمو خدا هغه ذلیل او رذیل خلق دی چې هر کال شرمیږي خو دوی په څه نه شرمیږي هر کال شرمیږي او شرمېدلی به په څه شرمیږي
او ډمه پس شرمېږي ډمه کټ ډمه ته ډمه وې نو هغه خو شرمېږي نه او ډمه دا کنه نو زمونږ مثال د ډمه دی شرمېدل به پسو شرمېږي او بیا دا دومره ذلیل خلق دی چې کال 12 میاشتې به د حکومت نه خپي او چې په دغه ورځ زمونږ خبره راشي منځ کې وروره حکومت اعلان نه دی کړی نو څنګه روژه ونیسو بیا د مور دویم میړه حکومت شي نو بس خبره دادا چې ما هغه شپه ووی چې والله العظیم چې وځه مې حلال کې وځه او ما ته یو شی حق ښکاره شي په ورډزوالي به مې که دنیا ورانیږي او که ودانیږي اور بیا میں ورته ہوئی چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو علم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای چې زما مرګري او ټوله خدای میں برخلافی ما ته اس پروا نشته عزیزانو په دغه شپه د پیر پشپه باندې سورلس گوانو سورلسو گوانو چې شمدید گواہی وکړه چې مونږ میاشت لیدلې ده سلور پکې د دې سیول کوارټرو اکسیانانو درې دریګیو شپږ د بنو یو د بل ځای سورلس ګوان اوس که ایمان در کیوي ایمان او غیرت در کیوي ما د سورلسو ګوانو په خوله باندې روجه کړې ده نو روجه کول ډېر لوی کار دی او که د یو سړي ځان ختمېده لوی کار دی تاسو وایي ګونګیان کېږئ ما تاسو ټول هم دغسې کېږئ لرې کېږئ والله چې په سترګو مې بد لګئ په سترګو یعنی روجه نیول دومره ګران کار نه دی لکه د یو سړي ځان پانسي کړی شي دا ډېر ګران کار دی که تاسو پاکستانیانو کې ایمان وي او غیرت در کې وي نو ما د سورلسو کسانو په خوله باندې روجه کړې ده او ششنجج د دو کسانو په گواہی باندې په سړی د پانسۍ حکم کی کنا او پانسی کی کنا زوړندی کی کنا مړی کور ته راوړي کنا تاسو خو د ششنجج نامه بیا او د سوالې کې غیرت درکې او ورشي ججای ته ورته دا فیصله دی غلطه کړې ده د دو کسانو په گواہی دي څنګه سړی مړ کو داسې ورته وایي که تاسو په ایمان ته خو کچرو ته نږدې ورتېر شه چې سټ به دې د خپو نه مخکې سوځي او خپې به دې د سټ نه مخکې سوځي یو ټکار به یې ستا دا سټ به او ګیره به دې چولی چولی کې او منډې به وایي ته خو کړه تو که دې ملیانو ته ووایه تاسو خو ټټ وکئ ټټ هغه ځای کې چې د دوه کسانو په ګواهي دی څنګه سړی مړ کو ټټ خوالته وکړه خو پوهېږې چې دلته مې دا د سټ رګ څوک نشي والی نو ځکه دې د ځان نه پړانګ جوړ کو شیخ صاحب
تم په کلی کې کېنه مړه چالي دلیل حق روجه خراب نو خله کې غاښونه نه ګیره داسې خولې ته یو هغه ورځ ویلې بله ورځ خو چې وپ شو په دې خوله کې مې د سوال ورګه چې درته وښیم زه تا ته چل وښیم دا خو د خسیانو راج دی او د خسیانو ملک دی او د خسیانو دنیا ده زه ویم چې سبا روژه ده ته روژه مه که چې زه تا 1 ګنټه ځوړند کم چې ستا عمر چې ته بیا ونه وی چې روژه ده او که روژه نه ده 1 ګنټه دې ځوړندو په دې کابل کې چې حکومت ټیټو او سختو چا ټت کولی شو روژه ده روژه ده عرب دنیا کې وګوره اوقاف منسٹری اعلانو کی چې سبا روژه ده بس روژه ده سبا اختر ده اختر ده دلته خو هر د ګډې دوی آزاد ده هر سړی ځان نه د قاضي صاحب او د مفتی صاحب زوی جوړ کړی دی اوس دې رویت هلال والا کې قسم اوس ته ماته وایي شیعاګان پکې دي وابیان پکې دي بریلیان پکې دي دیوبندیان پکې دي اهل حدیث پکې دي دا 15 واړه سیزونه په مرتبان کې را جمع کړي دي نو دا غوي اتفاق راځي راځي کور مران شه دلته معبد خان جمعات ته راغلي او مليان خپلو کې ونخته په پرزونو یو مولا یو څه بل مولا بل څه بل مولا بل څه په خپلو کې ټسو مار سره جوړ پرزونه شروع بیا د بلوچستان حکومت داغي میاشت لیدلې و دې هلال کمیټي سره خبرې وکړې دوی نه منله زه ګوایم ما د شپې په 1 بجه ور سره خبرې کړې دي او ما ته ویل چې یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے میں ورتل روزے تو صوبہ سرحد کے لوگ رکھتے ہیں اٹکو پار تو رمضان کا مہینہ چڑھتا ہی نہیں ہے اور ٹیلی فون میں بند کو ماں ور سره کړی نو تاسو وایي چې الله پاک دې پغبر ګسترګو هغه خلق وړاندې کی چې د 14 کسانو په شهادت د علماو په مخ کې مولانا عبداللطیف صاحب غوندې سړی پکې ناستو چې په صوبه سرحد کې په مولا دنیا کې داغه غوندې عالم وخایي صوبه سرحد کې دا ټول مولیان را جمع کوي ټول دا ما غوندې کوڅډب پکې دا ټول را جمع کوي او د مولوی عبداللطیف صاحب غوندې مولا وخایي چې 14 ګوان شو ما ورته وکته مال مولوی صاحب څنګه چل دی مهتل برادره اسمان کې علت یادای او چې علت وی دی یو سړی شهادت هم کافی دی اوس خو 14 شنو تصل ورانه کې ما بیا په تحقیق کول مال دا دله قوم ما ته معلوم دی یو کس پګوي کلیر کٹ آرڈر دے د رویت هلال کمیٹی تصور په اسلام کی نشتا تصور دا یو ډونګ مچاو کړي حکومت دې د پاره چې هغه د اسلام امراوستو رویت هلال کمیټي م جوړه دا د اسلام رویت هلال کمیټي زمونږ د ویر د پاره جوړه اوس په ایمان وای دی خو ګورئ تاسو کې چې مړې وشي څوک یې لمبئ دا چا ویلې تا ویل چا ویلې مولای تم ریګمال کړی غوندې نو مولیان دې خوښ نه دي
پیخوا وګورئ ملا لمبئی کپن والا څوک ګنډي مولا جنازه مولا کی مړه پالان دي چې ورکی دي مولا صاحب راشه ویس پارا اوس مولا خدای خبر چې لاندې څنګه سپاری پته نه لګي تاسو په ایمان وای چې کم سړی غوړ مولای د رؤیت هلال کمیټي چیرمن او په پلازا کې ناست یو ټلیفون ورته پروت هغه ته به ته ووایې چې راشه دا زما مړی ولمبه وه وبه ویلی شئ تصور نشي سرب مولا ته به ته څنګه ووایې چې راشه زما مړی ولمبه دین ترغه پوری دینو چې په زور جماعت کې و په زاړه پوزي و په زاړه ځای کې د ناستې و دین ترغه پوری دین چې څو وخت کې اهل دین پلازو تلاړ لس لس او شل شل چتونو ته وختل هلته دین ختم شو هلته دین نه دی دنیا شوه دنیا او دین متضادین سیزونه دي دا دواړه یو ځای کې نه جمع کیږي دا متضادین تر اوسه پورې چې دا دین را ټول دی او د حی علی الصلاح حی علی الفلاح آواز اوري دا د دې غربت او د غریبۍ وجه ده که معامله پلازو ته شوه دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح به ختم شي تاسو خیال راغی همیشه د پاره خدمت د دین غریبې خېټې کړې اوږې خېټې کړې تاسو وګورئ مونږ چې طالبانو ما نه یادېږي چې مونږ به غرمه یا ماښام په مړه خېټه روټۍ خوړه نه یادېږي او سړه به مو خوړه او مدرسې ته به تلو نو خدای مولیان کړو او پوی کړو په خپل دین اوس چې خبره د تودې روټۍ او د غوړې خوروا ده خپه نشي اوس څوک مولا کېږي نه د سکول ماسټرګۍ ته جوړېږي مولا کېږي نه قاضي او سلم او صدرا او میبزي او میرزاید مولا جلال دل ولون کې په دې فارغ شداو کې نه پیدا کی دا یاد لرئ هغه ورځ مې یو طالب ته وې ته دوره کې وې څه کال وې مال مسلم ثبوت ته ویلې دی ویلې نه سلم دی ویلې دی ایو ویل ما ویلی دی مال دا دواړه چا لیکلي دي ویل مصنف خو خدا کرا ته پته اندازه کوو یو کتاب زویم او ما ته دام پته نشته چې دا کتاب والا څوک و زه مولا شوم اوس ما چې کوم کتابونه ویلي دي زه درته د یو مصنف تاریخ تاریخ دا څوک کم ځای پیدا و کم ځای لوی شوی و کم ځای سبق ویلی و کم ځای ته تللی و دا ګران کار نو عزیزانو عرض مې دا و چې علم پاتې شو حکومت مونږ ته
د ونډې اچولو عادت راکو. ونډه پیژنئ؟ ونډه می خدای چې کوي څنګه خپويږي نه خو پیژنئ. ونډه د بوسو د کلو او د بوري او چلا پکې خوند لپاره پوندانم واچي. کومه میخه او غوا چې په ونډه عادت شي او په ونډه پای را پرېدل شروع کی، هغه میخه بیا بې ونډې یا هغه غوا بې ونډې پای را پرېږدي. تاسو د کلو خلک خدا پوهېږي که نه چې بچی مړي کومه میخه او غوا چې په ونډه پای را پرېدل شروع کی بې ونډې پای نه را پرېږدي. عزیزانو د پاکستان حکومت لویه مهرباني دا وکړه چې مونږ ملیانې په ونډو عادت کړو. د اوقافو هر وزیر چې جوړیږي هغه کار بل نه سوا د ملیانو ته د ونډو کولو نه. ته به ملیانو له ونډه کې نو هغه ونډو کې یو رویت هلالم وه، یو رویت. زب څنګه دا هغه رویت هلال په خوله باندې اعتبار کوم چې پاکستان کې 4 صوبې دي او 4 واړه رونه دي خپلو، که سندھ دی، که پنجاب دی، که بلوچستان دی، که صوبه سرحد دی. زمونږ دا ایمان دی چې دا ټول رونه دي د یو اولاد آدم دی. ٹھیک ده؟ لیکن کله نه چې رویت هلال جوړه ده په تاریخ کې د صوبه سرحد په شهادت هغې نه روجه کړې ده او نه اختر کړې. داسې رویت هلال له شرم نه دی پکار. دا زمونږه رویتې چې پکې ناست دي د ده دې خدای کور وران کړي. ما ته خو دې ووایي دوی که نه چې ته د رویت هلال کمیټۍ ممبر شه چې دا خوله یې ماتوم که نه. مونږ وریته ناست یو ورور هغه د ماشکي رونه یو د جاز ټیکټ ته څوک ټینګېدی شي، د کراچۍ د پلازې هغه خوخو بسکټو ته څوک ټینګېدی شي. بیا ټیا ډیا ټیا ډیا پېژنئ؟ ټیا ډیا ټیا ډیا دا چې دا رویت هلال کمیټۍ ممبر ته وایي چې دا ټیا ډیا پکې لا څه ته وایي؟ ډیا ډیا ایو ماشکیو ډولکی ته به ګډېده. زامن ورته ویل ګډ نه شي کینی وجنو دی. ویل بچیا نه ګډې ولې په غاړه ناست دی مشک ډکۍ د ډولکي اواز یې اورېدلی. ویل نه ګډېږم زه زامنو منې کړی یم. چې بیا یو ساعت تېر شو نه ګډېږم. په دې ډولکي کې که خیال وکړي کله مست غوندې تار شروع کړي، خو چې مست تار یې شروع کړ د هغه ډولکی په ځمکه راوویشتو. ویل مړه د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي. مشک یې وغورځولو او ډولکي ته په ګډېدو شروع شو. نو وروره د هوایي جهاز ټیکټ ته ټي اے ډي اے ته د کراچۍ د پلازې هغه بسکټو ته به د چا پلار خو ټینګ شي. او بیا مونږ چې ازلي وږي یو مونږ خو بالکل نه شو ټینګېدی. قربان د هغه علماو نه چې چا دا دین تر مونږه پورې په اوږې خېټه را رسولې. قربان د هغه علماو نه چې د 300 کالو نه په پېښور کې واحد جماعت د قاسم علي خان دی چې همیشه د حق فیصلې د دې جماعت نه کوي. واحد جماعت مولانا عبدالحکیمو، مفتی عبدالرحیم پوپلزیو، مولانا عبدالقیوم پوپلزیو، دا هغه خلقو چې و به وږي او شمله به نه ټیټېده. انګریز نه و خرید کړي او نه په 45 کال کې پاکستان خرید کړي دي. دا هغه علماو داسې ډېر روټي خلاص را پاسېدلي دي. اوسې کمیټۍ جوړې کړي دي او صاحب رویت هلال جوړ کړی دی. نه
مونږ کې کایمانی چې ترسو قاسم علي خان جماعت ژوندی او د مفتی عبدالقیوم په خاندان کې سړی ژوندی ان شاء الله فیصله بم په دې جماعت کې کی غازی جماعت او نر جماعت د انګریزانو مقابله کون کې جماعت او د پیرنګیانو د دې پرکټو مقابله کون کې جماعت واحد په صوبه سرحد کې دا دی عزیزانو روجه ټیک د اتوار د پیر په ورځ صحیح روجه وا بیا هم د چهارشنبې په شپه میاشت ولیده ټول ولیده ا د ډومبۍ شپې وه په صدر کې وی یو وادي وي چې راشئ وګورئ وروڼو قیامت نږدې شو د ډومبۍ شپې ته وګوره د میاشتې ته وګوره د ډومبۍ شپې دا میاشت ته وګوره قیامت شو ویلې غټه ده نو د چهارشنبې په شپه مو ولیده او 14 ګوانو ما ته د پیر په شپه ګوایي کړې وه نو چا چې د پیر روجه خوړلې ده اب ټیک بیا قضایي راوړئ او که دا فتوه چا ته رسېدلې وه او بیا یې روجه نه یې نیولې د پیر د ورځې هغه به قضایي نه کفاره ورکوئ یا به 2 میاشتې روجې نیسئ یا به شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکوئ چا ته چې دا شرعي حکم رسېدلی دی او بیا یې نه دی منلی عزیزانو بله خبره یو شوشه ده په پاکستان کې عدالتونه دي مجسټریټ سیشن جج های کورټ او سپریم کورټ سپریم کورټ د پاکستان اعلی عدالت دی لوی عدالت چې د پاکستان دی سپریم کورټ دی د سپریم کورټ چیف جسٹس هغه نورم سر نه خوګوم خو په یو کیس کې غوسه شوی دی او دای ویلی دی چې که خدای راولیم زه د خپله فیصله نه بدلو که خدای راولی دا د سپریم کورټ چیف جسټس دا په عدالت کې دا خبره کړې ده اوس دا فیصله اخباراتو په ذریعے ټول پاکستان ته معلومه ده چې دې سړي دا خبره کړې ده او د ټول پاکستان علماو ته پته لګېدلې ده چې دې سړي دا خبره کړې ده دا سړی زما په وس کې یو خبره ده چې دا سړی دی توبه وباسي الله هغه ذات نه دی چې ستا دی معمولی عدالت د پاکستان ته برازي بلکې جج صاحب الله هغه ذات دی چې کروڑونه او اربونه او کروڑها او پدمها تانا لوی لوی سلاطین او بادشاہان د زمانے به د قیامت په ورځ ځان ته پیش کړي او پوښتنه به دې کوي سپریم کورټ جج څه شی دی اخو به د خدای په در کې پتم نه لګي چې چرته شتم کنه ته به خدای ته پیش کېږي خدای به ستا عدالت ته نه راځي ته به د خدای عدالت ته ځې خدای به ستا عدالت ته نه راځي اوس فیصله تاسو وکئ چې په یو جماعت کې یو مولا په غوسه کې ووایي چې که خدای راشیم دا خبره نه منم هغه مولا به تاسو په جماعت کې پرېږدئ که ده یو مولا داسې ووایي چې که خدای راشیم دا خبره نه منم مولا د دې قابل دی چې ورپسې مونځ وکړي یا په هغه جماعت کې هغه بیا امامت وکړي او مولا غرق دی اوس د پاکستان صدر او وزیر اعظم ته دا پکار دی چې دې خبرې د پاسه
نواز شریف تبم سبا وزیر اعظم نه مونږ غوندې یو عام سړی به کم خدای چې صدر ایوب زیر و زبر کولی شي کم خدای چې یحیی خان زیر و زبر کولی شي کم خدای چې بوټو زیر و زبر کولی شي هغه خدای کم خدای چې بېنظیره زیر و زبر کولی شي هغه خدای نواز شریف هم زیر و زبر کولی ٹھیک شو کم خدای چې جناح صاحب زیر زمین کولی شي هغه خدای غلام اسحاق هم زیر زمین کولی شي اوس د دې جج متعلق نن د وزیر اعظم او د غلام اسحاق د ایمان امتحان دی چې دا سړی په اسلامي ملک کې د سپریم کورټ جج ساتل پکار دی او کنه دی پکار کدین آباد ام دا سړی په دې عدالت کې جج ساتلو نو په تھرو آؤٹ پاکستان مسلم لیگ دنیا دے تو نالتی چې دین آباد بم غلام اسحاق او نواز شریف د مسلم لیگ مشران غنی تاسو پوه شئ په خبره باندې واخر دعوانا ان الحمدلله لاکڑی ناصب موداشان د مدینی لاکڑی ناصب موداشان د مدینی پاک مختابی پاک جانان د مدینی لاکڑی ناصب موداشان د مدینی لاکڑی ناصب موداشان د مدینی پاک مختابی پاک جانان د مدینی اللہ عقلی نصیب موداشان د مدینی ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا کم گایان چې کافی مدونه ستاسو په مخ کې را روان دي عزیزانو هغه بیان داده چې الله پاک قرآن کریم کې مونږ ته د دعا کم چل ښودلی دی نو هغې کې یو دوه درې الفاظ چې دي هغه ډېر اهم دي یو اهدنا الصراط المستقیم اس اهدی دا صیغه اول پته وکړي چې اهدی څه صیغه ده او بیا د دې تقاضا څه ده ځکه د هر لغت په عربي ژبه کې خپل خپل خاصیات د هر کلام په عربي ژبه کې خپل خپل خاصیات عزیزانو که د عربي ژبې او د عربي کلام خاصیات مونږ وپېژنده زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا په دې روژه کې درته په ایمان وایم چې په ژوند کې به د هیڅ شي پریشانی او تکلیف درته نه وي د هیڅ شي
خو صرف هغه جبه چې په کومه جبه کې الله جناب محمد رسول الله پیدا کړی دی او کومه جبه خدای ته دومره خوښه ده چې خپل قرآن غوندي کتاب یې په هغې جبه کې نازل کړی. د دې خاصیات په عربي جبه کې یو اتشلی اشعار دي. اتشلی د هغې اتوشلو اشعارو دغه کتابچې نوم دی قصیده برده. برد اصل کې عربي جبه کې صادر ته وایي. دا اشعار چې چا لیکلي دي هغه فالج والی و چې فالج والی و نو اړه کې سوچ ورغی چې مړ کېږي خو هسې مړ کېږي. خراشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح کې څه اشعار خو وایه که څه خو وایه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله اشعار ډېر خوښ. حضرت حسان لوی شاعر د پیغمبر د زمانه اب چې جمعات ته راغی نو رسول الله به ورته خپل صادر وغوړولو. الله اوس پیغمبر چې چاته صادر غوړی دا څه د عقل خبره ده. صادر به ورته په منبر وغوړولو، حضرت حسان به پې کېنولو، پیغمبر به ورته لاندې ناستو او حضرت حسان به اشعار وی او پیغمبر به اورېدل. یو ورځ حضرت حسان دا شعر وی چې ما ان مدحت محمدا بمقالتي ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. والله چې زه په خپلو شعرونو د پیغمبر مدح نه کوم، یو خدا چې زه اشعار ویم او د پیغمبر شان پې اوچتم، زه تعریف کوم او د ده شان اوچتم، نه خبره داسې نه ده. ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. په خدای قسم چې زه د خپل شعرونه خپل کلام د ده په صفت اوچتوم، دا خپل خبرې په خسته کومه، دی خدای خسته. تاسو خیال راغی قصیدی بردی والا وی چې مړ کېږي خو هسې مړ کېږي، خو د پیغمبر په شان کې خو څه وایه. اتشلې بیت یې ولیکل او ځان په کور والاو اوچت کو چې ما مدینه ته بوځئ او د پیغمبر په خوا کې مې سملوئ. مدینه ته بوتلو، د پیغمبر په خوا کې سملولو، نو دا قصیده شروع کړه. د سر نه ونیوه چې نیمه ته راغی، یو بیت کې بند شو، چې بند شو نو روضې مبارکې نه ورته آواز وشو چې دا ورپسې داسې دی. ټوله قصیده چې ورته تیره کړه نو دله خوب غوندې راغی. چې خوب راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او خپل صادر یې پې وغوړولو. چې صادر یې پې وغوړولو چې دی راویښ شو نو داسې جوړو لکه چې دی په عمر کې چرته بیمار شوی نه او هغه صادر هم پروتو چې کوم پیغمبر پې غوړولی و. دې وجې نه دې ته قصیده برده وایي.
تاسو خیال راغی د دې قصیدې بردې د یو بیت خپل خپل خاصیات دي خپل په دې لوارګي کې لوارګي نه چې خیبر ناراضي دلته علی ماجد یو قلعه ده پاس پکې فوج وسی هغه قلعه لاندې یو کله دې چینه ورته وي په دې چینه کې یو مولانا صاحب چې هغه ډېر لوی عالم و د دې قصیدې بردې لوی عامل و په هغه ورځ باندې چې د لنډی کوتل اجي چینار د خدای پاکو بخي داغه جنازې لزتله او منو واپسای کی چینه ته ورلم د تپوس ته بیمار کټ کې پروتو یو وړو کې غوندې کورو پکې پروتو کور والا به جامې ګندلې او پاغي به پیسې پیدا کولې او خپل گزاره به پې کوله دا د کټ کې پروتو خیر هغه ما سره یو مرګره نو هغه ول 100 روپۍ د ورته چې دا والا مال د نن ورځې خرچ راغلی دی د نن ورځې خرچ راغلی دی که سبا بیا رانغی او ترالی نو بیا به والم او نن خرچ ما ته راغلی دا یو سړی اوس هم ژوند دی ما ورته وی چې حضرت ما ته د قصیدې بردې کی اجازت وکړه ما ته ویل بچیا ته خو ډېر خوشنما غوندې سړی زما ډېر خوښ یې په ټولې قصیدې بردې کې مې درته اجازت دی ټولې قصیدې هر بیت چې د هر مراد د پاره وی خدای به قبلوي راشی کنا قصیدہ بردا وسګوري یو بیت دی د پیغمبر پشان کې وای جاءت لدعوته الاشجار ساجدة جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دې سمانا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بار سارا ته وته انسانی حاجت تا پناهي بنوا نو په ګوته به بوټو ته اشاره وکړه بوټو ته چې اشاره به وکړه نو د سارا ټولو بوټو برامنډه کړه او د پیغمبر نه به غیر چاپیر پرده وکړه پرده به پی وکړه بیا به چې څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قضای حاجت وکړو